پوښتنه ملګري کړې ده چې د خیریات څه حکم دی. ګوره خیریات صدقه هر وخت هم کولی شي. او انسان وفات شولو کوم هغه ټیم باندې سړی صدقه کوي نو صدقه کولی شي، خو صدقې طریقه ده. اوس یو انسان مړ شولو، پلار یې مړ شولو، یو سړی چې یاره ما خو پلار مړ شو صدقه کوم، نو په دغه ټیم کې کومه صدقه وکړم؟ نو په دغه ټیم کې بهتره صدقه دا ده که ته مثال کې طور نیت دې دی چې ما پلار ته به باندې اجر او ثواب میلاو شي، نو بهتره صدقه دا چې په مدرسو کې یا په جومات کې پیسې ولګوي. لیا چې کوم دی یوه زنانه ده څوک ما تاسو ته مخکې ویلي چې موږ په علاقو کې کونډې ښځې وي، یتیمان ماشومان، یو غله پیسې داسې ده نه. که یو سړی داسې کوي چې دلته مړی پروت دی، وسره الوا پخی جاره دی، تختې الوا ده. یو پیری مونږ کلي کې داسې مړی شوی و، ډېر وخت خبره، نو الوا یې پخوله. وخت ډېر شولو، بیا یوه زنانه وه، مشره زنانه وه، اوس وفات شوې ده. موږ راوې راتلې، موږ ډېرې زنانه مشرانې راځي. یو ورځ ته ما خبره وکړه، ما چې ترور ته هر وخت چې چا مړی وشي ته یې الوا خامخا پخوې. ما چې الوا پخوې څه ده؟ ما ته کېږي چې که څه بچی خبره هسې ده چې کله انسان مړ شي قبر کې ګدي نو دله ازدهار راځي. نو چې کله موږ د الوا پخه کړو نو دغه الوا چې کله منګور خوله کولاو کړي نو الوا وله په خوله کې مړی کېږي، بس منګور لاړ شي. ما چې ګوره څومره غلطه عقیده وله خلکو جوړه کړې ده. او دا عقیده خو هسې نه چې بس همداسې جوړه شوې ده، دا وله چا جوړه کړې ده، دا وله چا نظریه جوړه کړې، چا سوچ وله دا ویره کړی ده. ګوره چې کله یو ازدها یو منګور د الله طرف نه په ده مقرر شي او راشي ولکه د الوا ترې نه منې کېږي، یا وې دله راځي خامخا والوا خو ته وخوړه نو بیا هغه ازدها خو ته یې، نو دا غلطه طریقه ده. ګوره حدیث مبارک کې چې کوم ممانعات راغلی، منع راغلی ده چې د مړي په کور کې 3 ورځې پورې په نغري کې اور نه بلیږي. مخکې مې څو بیرې په دا باندې بیان کړی، خبره مې کړې ده. دغه مطلب دا نه دی چې اور منع دی، اور نه دی منع، میلمستیا منع ده. تا باندې غم راغلی دی، تا باندې تکلیف راغلی، تر 3 ورځو پورې وې ته چالان نه سات، هېڅ شی نه کوي، نه یې وریجو انتظام کوي، نه یې ټیکال انتظام کوي. چې کوم د کلي خلک دي هغو به انتظامات کوي. په دا باندې لږ تفصیل بیانوم، بخښنه غواړم ټیم پوره خو بعضې خلک دا خبره وکړي چې یاره حدیث مبارک کې خو په کور کې نغري نه منع راغلی، موږ خو دیګونه په حجره کې پاخه کړل یا خو موږ په بازار کې پاخه کړل. ما تاسو ته خبره وکړله چې ممانعات د اور نه نه راغلی. ګوره ما مخکې ته مثال بیان کړی دی چې یو کور دی جمع دی، مړی پکې وشولو، په هغه کور کې زنانه ته د غسل ضرورت پیښ شولو، طهارت به حاصل شولو، حیض حالت کې و طهارت به حاصل شولو، غسل کوي. یا یو سړی غسل کوي، اوبه یخې دي، نو اوبه ګرمېدو دپاره اور بال که څه ممانعات نشته، اور بال که اوبه به ګرمې کوله. ممانعات دې نه راغلی چې په نغري کې اور د ټیکلې لپاره نه بلاوي چې ټیکله به باندې پخه کړي یا ترکاري به باندې پخه کړي. نور دې نه علاوه بیا بعضې خلک دلته خو الحمدلله ډېر ښکلی ماحول دی، والله پاک همداسې لري. او دا د مدرسو د علماو برکت دی چې تاسو خلک د هندوانو او د یهودیانو د رسمونو نه بچ شي. ډېر داسې خلک د ډېرې علاقې دي چې هلته دغو رسمونه رواجونه روان دي او پکې کېږي، جمعې دي او زیارتونه دي او څلوېښتې دي او دا یې کال دی. دا هېڅ چې کوم دی په حدیث مبارکو کې په شریعت مطهره کې هېڅ قسمه دلیل نشته دی. یو سړی یې مسې کوي چې یاره زه بس مسې صدقه کوم، نو بس کوي د څه خبره نشته، زه فرض نه ګڼم، واجب یې نه ګڼم، کوم یې نو څه خبره نشته. او که نه فرض واجب یې ګڼې نو په ده باندې بیا بدعت، دا سړی بدعتي شولو. او بدعت د حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی بدعت شروع کوي او بدعت کوي نو یخ چې کوم الیار ده جهنم. الله تبارک وتعالی مال او تاسو ټول په خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي.